حاجی نن خو مایکروسافټ پاور پوینټ باندې ویډیوز ریکارډ کوم مخیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې د کمپلیټ پاور پوینټ نن کور کو فرام بیسیک ټو سلیکټ ډیر ایڈوانس دا یو ځای راځي چې مایکروسافټ ورډ موږ الریډي مخکې کور کړی دی خو ډیر پوینټس د مایکروسافټ پاور پوینټ داسې چې هغه د مایکروسافټ ورډ سره سیمولر دي سیم دي نو هغه پوینټس کوم چې په مایکروسافټ ورډ کې سیم دي او دلته پاور پوینټ کې هم سیم دي نو هغه خو به نه ډسکس کوو خیر که بیا هم چاته څه مسله وي نو هغه کتی شي مایکروسافټ ورډ کلاسز کتی شي یوټیوب چینل نه خو کوشش کوو چې په دې کې اونلی د پاور پوینټ چې کوم پوینټ سي دا کور کوم ټایم هم ډېر زیات نه اخلم دي اول خو ګورو کنه چې مایکروسافټ پاور پوینټ څه شی دی سلیکټ ډېر هینډز سلیکټ ډېر پوینټس ما ستاسو لپاره دلته ایښي دي که نه نو هغې نه لږ ګورو چې څه شی دی مایکروسافټ پاور پوینټ یو اپلیکیشن سافټویر دی او دا استعمالیږي د پریزنټیشن لپاره یعنی پریزنټیشن باندې وروسته خبره کوو چې د پریزنټیشن بیا څه شی دی څنګه چې مایکروسافټ آفیس د مایکروسافټ آفیس چې کوم دی نو دا د مایکروسافټ انوینشن دی د دوی ډیولپمنټ دی دوی سافټویر دی که نه نو داسې د مایکروسافټ سافټویر حصه د پاور پوینټ که تاسو مایکروسافټ سافټویر اني ون ورجن انسټال کړي نو په هغې کې به تاسو ته مایکروسافټ پاور پوینټ لازمي راځي دې لپاره دا نشته چې راځي مایکروسافټ آفیس په ځان له چې ما پاور پوینټ په ځان له انسټال څنګه چې موږ دا خبره د اکسل لپاره کړې وه د ورډ لپاره چې نه جي داسې کول نشته چې ځان له اپلیکیشن په انسټالو بس ون ټایم تا مایکروسافټ آفیس ورجن انسټال کړو بس تا ته پکې اټومیټیکلي څوک راغی پاور پوینټ او اکسل ایکسس او مایکروسافټ ورډ دا ډېر اپلیکیشن دا تا ته پای کې شو دا راغلل پاور پوینټ اصل کې استعمالیږي د پریزنټیشن لپاره سلایډز وغیره په دې کې مونږ کریټ کوو په سلایډز کې بیا لکه مونږ مختلف قسم ټیکسټ وغیره لګولی شو په هغې کې مونږ امیجز لګوي شو چارټ شو ټیبل شو میډیا شو لکه آډیو ویډیو دې نه علاوه بیسټ فیچر د دې انیمیشن شو یا په هغې کې سی ورته مونږ مختلف قسم داسې نور قسم انیمیشن شو ټرانزیشن شو د هغې ټایم کمول زیاتول وغیره دا ټول شیونه دا موږ په پاور پوینټ کې کوي شوي مقصد د دې دا دی چې رجي که موږ څه انفارمیشن دی چا سره شیر کول غواړو که نه څه انسټرکشن چاته ورکول غواړو او هغه ډیجیټلي مطلب ډیجیټل میډیا ترو ورکول غواړو نو په هغې کې د پاور پوینټ ډېر ښه کردار دی مطلب که یو پرسن ته پاور پوینټ ورځي نو هغه دا کار ډېر ښه طریقې سره دا کوي شي ټیک دی خبردار دی چې دور ډېر زیات ډیجیټل دی ایډوانس دی نو یاره جي پاور پوینټ ولې یوز کومه مطلب پاور پوینټ یوز کول ولې پکار دی نو بینګ سټوډنټ خبره کوو چې بینګ سټوډنټ ولې استعمال کوو داسې بینګ ټیچر ولې استعمال کوو یا داسې بینګ پروفیشنل یو جاب کې یو سړی پروفیشنل دی په هغه څنګه استعمال کوو که نه نو دا هر سړي دپاره خپل خپل یو سلک ډېر شارټ ویو ورکوو چې څنګه طریقې سره د استعمال شي ځکه چې په دې دور کې اے آی شته اے آی ټولز اویلیبل دي ټیک دی نو که د سټوډنټ په حساب سره موږ ګورو نو پاور پوینټ استعمالول ځکه ټیک دی چې یاره جي د سټوډنټس لپاره اکثر په کلاس کې پریزنټیشن ډېر زیات په کار راځي په یو ټاپک باندې ټیچر ته ته ویره جي پریزنټیشن تیار کړه نو اوس هغه دور خو لاړه چې ته وایټ بورډ ته ودرېږي او لیکل به کې او هغه به ایکسپلین کې نو ډیجیټل دور دی په کار چې تا ته پاور پوینټ ته رسي او ته په پاور پوینټ کې څوک یا خپل هغه د کلاس پریزنټیشن تیار کړي داسې دې نه علاوه څه پروجیکټ تا جوړ کړی دی ستا اسایمنټس دي او هغه ته ایکسپلین کول غواړې د هغې دپاره پاور پوینټ پریزنټیشن بیسټ آیډیا ده تا سره ټیک دی داسې که ته یو سیمینار ته ځې هلته ستا یو پوینټ وي یو سټوډنټ دی هغه خپل یو پوینټ کور کوي یو ایونټ دی په هغې کې دی خپل یو پوینټ کور کول غواړي نو د هغې دپاره هم پریزنټیشن ډېر زیات بیسټ دی د ده لپاره د هغې وجه دا ده چې دې کې به دې انګیجنګ پیدا کړي په دې ډیجیټل انوایرمنټ په جوړ کړي ځان ته یو بل د ایډوانس دور سره به لږ مخکې راشي لاین کې چې دې ډیجیټل ټولز استعمالوي شي پاور پوینټ استعمالوي شي ولې چې په دې کې به پکچرز وي ډایګرام وي چارټس وي نو ستا دا چې کوم انفارمیشن یا ته چاته څه هدایات ورکول غواړې یا هغه ته هر قسم څه میسج ورکول غواړې هغه به هغه ته په اسانه طریقې سره ورسي ولې په دې کې به انګیجنګ پیدا شي بل ستا چې کوم کمیونیکیشن سکل دی نو د هغې دپاره دا ډېر زیات ضروري دی سره به تا کې یو کانفیډنس پیدا شي ته به د ډېرو خلکو مخکې خبره ښه په اسانه کوي شي د هغې وجه دا ده تا به کریکټ مټیریل اوچت کړی وي ریسرچ به دې کړی وي اے آی به دې استعمال کړی نور انټرنیټ وغیره خپل بکس وغیره د هغې نه به تا مختلف قسم شیزونه راغونډ کړي وي او د هغې نه به تا ځان له یو فاینل سمرایز یو پریزنټیشن تیار کړي نو ته به صحیح طریقې سره څه کوی شي په هغې باندې خبره کوی شي نو بینګ سټوډنټ خو د دې دا استعمال دی بینګ ټیچر ټیچرز لپاره خو دا ډېر زیات ضروري دي لکه ما دپاره د دې استعمال ډېر زیات دی مونږ چې کوم کلاسز وغیره اکثر اخلو نو مونږ د هغې دپاره د لیکچر چې کوم وي دا مونږ په سلایډس کې تیار کړي وي
ځکه چې په بورډ باندې لیکل کول هغه ډېر زیات ټایم الي، بیا سټوډنټس هغې ته ګوري، بیا د هغې نه رایټنګ کوي، په هغه ډېر غټ ټایم ضایع کېږي. نو که مونږ دوی ته لیکچر تیار کړي وي د سلایډ په شکل کې، نو بیا هغه سلایډز مونږ یو ایکسپلین کړو صحیح طریقې سره، پای کې مونږ پوینټس راوستي وي، پای کې امیجز راغلی وي، ډایګرامز وي، کله کله مونږ یو شارټ ویډیو هم پای کې چلوي شو، لکه یو داسې قسم آیډیا مونږ ورکول غواړو چې هغه مونږ داسې ډایرکټ نشو پرزنټ کوی، نو هغې لپاره مونږ د انټرنیټ ترو یو ویډیو راوچته کړی وي، هغه ایکسپلین کړو ورته، یا دې نه علاوه څه نوټس وغیره شو یا سمري وغیره ورکول شو. نو د دې ټولو دپاره مونږ پاور پوینټ استعمالو. دې نه علاوه که اکثر مونږ سټوډنټس ته نوټس وغیره تپوس کېږي چې مونږ ته نوټس راکا، نو ریټن نوټس هغې دپاره انګیجنګ نوټس مونږ په پاور پوینټ کې اکثر تیار کړو، سلایډز وغیره تیار کړو، یا داسې کویز وغیره شو، دا مونږ ټوله په دې پاور پوینټ کې تیارو. نو بینګ ټیچر خو مونږ دې استعمال کوي شو. خو بله خبردار دي بینګ پروفیشنل یو جاب کې یو کس لګیا دی، جاب کوي که نه په افیس ورک کې لګیا دی، نو د هغه دپاره اوس پاور پوینټ څه کردار دی، ولې دې زده کړي؟ نو د دپاره خو دا ضروري ځکه دی چې په بزنس کې خو یو د ټولو نه امپورټنټ شي چې کوم دی هغه میټینګز دي، میټینګز وي، بزنس میټینګز وي، په هغه بزنس میټینګز کې به ته مختلف قسم ریپورټس پرزنټ کړې. نو اوس ته داسې خو نه شي کوي چې ځان سره پوره پیپر ورک یې اوس یو هلته کې یو پیپر خلکو ته پرزنټ کړې دا وګوره چې دې کې ریپورټ دی، نه چې ته ښه په اسانه باندې پاور پوینټ پرزنټیشن تیاروی شي، په هغې کې هغه ریپورټ ډسپلی کوی شي. مطلب که ته ایز ا فاینانشل ایډوایزر یا اکاؤنټنټ نو ته د هغوی ته پروفیټ اینډ لاس وغیره شو یا بجټینګ شو، صحیح دی، ایکسپینډیچرز وغیره شو، دا ټول څیزونه ته ډسپلی کول غواړې نو ښه په اسانه طریقې سره ته هغوی په دې باندې پوهوی شي که تا به یوزنګ پاور پوینټ پرزنټیشن تیار کړی وي. داسې ټریننګز اکثر مختلف قسم ټریننګ ایکسپرټس راځي پر جاب فیلډ کې ټریننګز ورکوي که نه، ټیچر ته ټریننګ ورکوي، آفس ورک والو ته ټریننګ ورکوي، پرنسپلز وغیره شو یا دا نور څیزونه شو، دوی ته ټریننګز ورکوي. نو دا ټریننګ سیشن دپاره هم پاور پوینټ ضروري دی، ځکه چې هغه د ټول ورځې هغه پوره ډیټیل هغه په پاور پوینټ کې څه کړي وي راغونډ کړي وي، او پوینټس یو پوینټ تا ته کور کوي صحیح طریقې سره. نو بینګ پروفیشنل هم د دې استعمال شته دي. حاجي کمپنیز مختلف قسم پروجیکټس اخلي راخلي، پرایویټ ارګنایزیشن باندې خبره کوو، په هغې کې هم تر دې استعمال ځکه کوي شي چې یو پروجیکټ یې د هغې دپاره تا پورټفولیو تیاره کړې وي، خپل پلانینګ دې تیار کړی وي که نه، نو پوره ډیټیل ته په پریزنټیشن کې صحیح طریقې سره ورکوي شي. په سیل مارکیټ کې د استعمال شته، خالي کانفرنس اینډ سیمینار کې هم د استعمال کوي شي. ډېر خلک د کانفرنسز کوي که نه، مختلف قسم کانفرنسز کېږي، میټینګ ریلیټډ کېږي، سکول اینډ کالجز ریلیټډ کېږي، داسې ایونټس ریلیټډ سیمینارز وغیره کېږي، په هغې کې د استعمال کېدی شي. صحیح دی. نو دا خو بینګ سټوډنټ شو یا بینګ ا ټیچر شو یا بینګ پروفیشنل چې کوم په جاب کې کار کوي، دا د هغوی دپاره د پاور پوینټ دا ضرورت دی. اوس یاره جي دور خو ډېر زیات ایډوانس دی، په دې کې خو ډېر څیزونه استعمالیږي، اے آی ټولز استعمالیږي، هر څیز استعمالیږي، او پاور پوینټ ضروري دی بګینرز دپاره. مطلب بالکل د سنه نه دي خبره، یا بیا هم سلک ډېر خبر دي خو هغه اے آی ټولز نشي استعمالوي، سلک ډېر ټول داسې دي چې په پیسو باندې دي، هغه اخیستل نه غواړي، نو بالکل دا فری ټول دی، دا تاسو یوز کوی شئ. ښه جي مایکروسافټ پاور پوینټ اوپن څنګه کوم جي؟ اوپن کولو طریقه کار خو بالکل سمپل دی. یو خو دا موس دا پوینټر خیر لږ ټارګټ کې تاسو چې زما د موس پوینټر دا بلیک کلر کې په سکرین کړئ، نو دې نه به تاسو لږ آیډیا راځي. دلته په دې وینډو کې سټارټ بټن دی، که زه په سټارټ بټن باندې کلیک کوم که نه، دلته ما سره په پین کې به راغلی وي پاور پوینټ، دې ځای نه هم زه کلیک کوی شم، مایکروسافټ پاور پوینټ په اوپن کېږي. صحیح دی. که بله طریقه وګورو، نو که په دې سټارټ کې که فرض کړئ تاسو په دې کلیک کې او دې په دې پین کې نه راغلی، دلته نه اویلیبل، نو دلته تاسو په دې سرچ کې لیکلی شئ پاور پوینټ، دلته ولیکئ پاور پوینټ او انټر پریس کړئ یا په دې باندې کلیک کړئ، هم به تاسو ته سیو ته مایکروسافټ پاور پوینټ اوپن شي. ښه جي دې نه علاوه بعضې سټوډنټس یا بعضې پرسن دا تپوس کوي چې د دې لپاره څه شارټ کټ وی نشته جي، دا خو مینول طریقه کار شو، د موس کلیک بالکل نشته جي. که ته رن ډایلاګ باکس ته راشي رن کمانډ ته، رن کمانډ دپاره شارټ کټ کی تا سره دا ده که نه چې وینډوز سره ته آر پریس کړي، همداسې بټن تا سره په کیبورډ کې شته جي، ته هغه سره آر بټن پریس کړه، تا ته به دا ډایلاګ باکس اوپن شي، او په دې کې تو لیکه پاور پی این ټي، جسٹ انټر پریس کا تا ته مایکروسافټ پاور پوینټ اوپن شوی. دې وخت کې چې دا کوم سکرین مخامخ ته نه ته موږ وایو سټارټ اپ سکرین، سټارټ اپ سکرین دی ځکه چې دا سټارټینګ کې ډایرکټ مخامخ راغی او په دې باندې یو څو بټنز دي صحیح، لکه ہوم شو، نیو شو، اوپن شو، دا یو درې بټنز په دې باندې راغلي دي. اوس د ہوم نه موږ دلته څه کوي شو، د ہوم نه موږ خپل ځان ته یو بلینک پریزنټیشن اوپن کوي شو، یا که فرض کړئ موږ سره څه آیډیا نه یا ټایم موږ سره کم دی او موږ په کم ټایم کې پوره یو پریزنټیشن تیار غواړو چې پای کې
مختلف قسم آیډیاز اویلیبل وي، کلرز اویلیبل وي، پکچرز اویلیبل وي، ټول شیپس هر څه اویلیبل وي. دا یې دپاره تیمز وغیره هم دلته را دي اویلیبل دي. دلته خو دا یو څو ښکاري مخامخ، دا یو 3 دلته ښکاري. که په مور تیم باندې کلیک وکړئ دې کې دا نور تیمز بیا مخامخ راتلی شي. دا نو دې نه ته خپل یو تیم سلیکټ کوی شي او هغه تیم بیا ته یوز کوی شي، ځان ته کسټمایز کوی شي. ښه جي بله خبر دا ده که ته آنلاین یې مطلب تا سره انټرنیټ اویلیبل دی، د وخت خو ما سره انټرنیټ نه دی اویلیبل دی، او که انټرنیټ اویلیبل دی ته دلته کې یو ټمپلیټ سرچ کوي هم شي بای یوزینګ دا به د مایکروسافټ آنلاین نه به تعالی څه درکوي، تیم درکوي، هغه هم ته ډاونلوډ کوی شي او استعمالوي شي، بیا پکې ځان ته کسټمایزیشن کوی شي. صحیح دی. نو فلحال خو موږ دې ځای نه هم نه دا خبره کوو چې راځي دا بلینک پریزنټیشن که موږ یوز کړو موږ یو نیو بلینک پریزنټیشن ځان ته څه کوی شو اوپن کوی شو د مایکروسافټ پاور پوینټ. ښه جي دا هم نه خو دا کارونه کوي چې خو په نیو کې کلیک کړو، په نیو کې هم دا پوینټس دي. که موږ بلینک پریزنټیشن اوپن کول غواړو یا یو تیم یوز کول غواړو نو موږ را دې ځای نه یو تیم یوز کوی شو. اوس یو خبر دا راځي ما سره الریډي پریزنټیشن یو تیار پروت دی فرض کړي یوز بی کې پروت دی، په ډیسکټاپ باندې پروت دی، یا زما په ډي ډرایو کې پروت دی، په اني ون لوکیشن زما په دې کمپیوټر کې پروت دی، پی سي کې. یا دې نه علاوه تا سره مایکروسافټ چې کوم آن ډرایو دی کنه مایکروسافټ کلاود چې کوم تا سره دی، نو که ته هغې کې تا سره یو پریزنټیشن پروت دی هغه اوپن کول غواړئ، واپس دلته پاور پوینټ کې هغه اوپن کول غواړئ، هغې کې څه کسټمایزیشن کې یا ورکینګ کول غواړئ، نو بیا خو نیو کې دلته دا اوپشن نشته دی، اوپن کې بیا تا سره دا اوپشن شته دی. لکه ریسنټ نو مطلب دا چې کوم ما ریسنټ پریزنټیشن اوپن کړي دي ټول هغه ریسنټ پریزنټیشن دي. دلته دا هغه تا سره د ون ډرایو اوپشن دی د مایکروسافټ چې کوم کلاود دی، نو که په هغې کې تا سره څه ډیټا پرته وي ته هغه اوچتول غواړئ آنلاین کېدل ضروري دي، په دې باندې کلیک کړو نو هغه کېدی شي. لکه اوس ما ته د میسج راکوي نو انټرنیټ کنیکشن، ما سره دې وخت انټرنیټ کنیکشن نه دی اویلیبل، په دې وجه باندې زما چې کوم پریزنټیشن په ون ډرایو کې سټور دي پرسنل نو هغه زه نشم راوچتوی، انټرنیټ آی لپاره ضروري دی. خو که دې پی سي کې وي نو زه یوچتوی شم د سپیسی ته راشم که نه داسې ایډ پلیس وګورم زه هغه هم انټرنیټ دی، او که براوز کوم چې زه یو لوکیشن کې وګورم چې په کوم لوکیشن ما سره پریزنټیشن سټور وي نو زه هغه څه کوی شم راوچتوی شم. لکه فرض کړئ زه چیک کوم په مای ډرایو ډي کې چېرته پریزنټیشن پروت دي، دا یو پریزنټیشن دی پروټوکولز باره کې، یا دلته یو آیډیا ده پی دا سی وغیره دا زه اوپن کول غواړم. دا پاور پوینټ کې ډایرکټ شو دا اوپن شولی چې دا الریډي تیار پروت ما سره ځي پاور پوینټ کې څه شی و دا تیار شوی. ټیک دی. نو دا خو یو څو پوینټس اوس واپس هغه زه سټارټ اپ سکرین ته تګ غواړم نو واپس سټارټ اپ سکرین ته خو به راځم چې کله زه د مایکروسافټ پاور پوینټ کلوز کوم نو بیا به زه څه کوی شم سټارټ اپ سکرین ته واپس تللی شم جي. خو پوینټس دلته اویلیبل دي، که زه په فایل مینیو باندې کلیک کوم نو هوم دا هماغه هوم شوي، نیو هماغه نیو راغی، دین اوپن نو جسټ اوپن چې کوم تاسو یو پریویس فایل اوپن کول غواړئ جي. صحیح دی. امید دی چې یاره په دې پوینټس باندې خو به پېښ شوي یي او مخکې زه ولې چې دا پوینټس کامن دي په مایکروسافټ ورډ ایکسل پاور پوینټ ټولو کې دا پوینټس کامن دي، همدا کار کوي جي دا چې کوم دې وخت کې پاور پوینټ کې کار کوي. ښه جي دا چې کوم اوپن دي دا خو زه کلوز کوم سیم پریزنټیشن فایل ته راځم او د هوم نه یو نیو بلینک پریزنټیشن اوپن کوم جي. ښه جي اوس مایند کې خبر راځي یاره جي پریزنټیشن څه شی دی. ټیک دی. نو دلته کې ما لږ یو پوینټس ولیکلي دي چې پریزنټیشن وټ از پریزنټیشن کوي. نو پریزنټیشن یو کمپلیټ کلیکشن وي، مطلب کمبینیشن وي، په دې کې مختلف قسم سلایډس تا په یو آرډر کې څه کړي وي دا ځان ته ایښې وي، پای کې تا ایکسپلینیشن کړي وي، مختلف قسم ټاپکس او آیډیاز شو، ستا پروجیکټ شو یا ستا ریپورټ شو. صحیح دی. ان شارټ ته دا ویلی شم چې یو پریزنټیشن کې څومره چې ستا سلایډز دي که نه دي اصل کې دا سره دا یو پریزنټیشن دی. یا ان ادر ورډز ته داسې هم ویلی شي چې یاره جي تا سره چې کوم د پاور پوینټ فایل دی، د پاور پوینټ چې کوم فایل تا سره سټور کېږي نو اصل کې هغه څه شی دی د پاور پوینټ هغه فایل دا پریزنټیشن دی. صحیح دی. ښه جي بله خبر دی کراله جي دا سلایډ یاره جي دا سلایډ به پکې څه شي نو اصل کې څنګه چې موږ سره په دې مایکروسافټ ورډ کې ډاکومنټ وي دا بلیک دا وایټ شانته پیج کوي دا په کوم کې چې موږ رایټینګ کوو دا ټایپینګ وغیره پکې کوو خپل لیټر وغیره تیارو دغسې پاور پوینټ کې موږ سره یو پلیس دی لکه دا پلیس چې کوم موږ سره دی دا دې کې دا
وایډ شانت سپیس جوړ شوی دی دا ورک سپیس نو دا اصل کې څه شی دی دا یو سلایډ دی ٹھیک دی نو موږ داسې ډیر زیات مختلف قسم سلایډز را یوځای کوو او د دې نه څه جوړوو هغه خپل آیډیا هغه خپل پروجیکټس هغه هر څه په دې کې پریزنټ کوو پای کې چارټس موږ لګوو پای کې ویډیوز لګوو اډیو لګوو انیمیشن لګوو کلرز لګوو تیمز لګوو شیپس لګوو کنه مختلف قسم سیکشنز کې دا ډیوایډ کوو دا ټول څه موږ دلته د دې سلایډ په مدد سره اصل کې کوو اصل کې مطلب ټول گیم د سلایډز دی او د دومره سلایډ چې رایوزیشن دي نه جوړیږي یو پاور پوینټ پریزنټیشن جوړیږي تاسو خیال کړئ کنه پر ټایټل بار باندې پاس طریقې لري پریزنټیشن 1 پاور پوینټ اصل کې د پاور پوینټ فایل څه شي یو پریزنټیشن وی او د کې چې موږ دا کوم ورکینګ کوو کنه دا په څه باندې کېږي دا په سلایډ باندې کېږي ټیک دی بل دلته کوم اوس وګورئ کنه بای ډیفالت دی کې یو سلایډ اوپن شوی دی او پای کې لیکلي کنه کلیک ټو اډ ټایټل او کلیک ټو اډ سب ټایټل د هر شي خپل یو پوینټ وی لکه مطلب فرض کړئ ته پاور پوینټ جوړول غواړې زه جوړول غواړم چې بینګ ا ټیچر زه یو پاور پوینټ سلایډ کریټ کول غواړم او زه څه غواړم چې په دې پریزنټیشن کې زه سټوډنټ ته فرض کړئ د کمپیوټر اپریټر چې کوم یو کورس دی کنه د نیوټیک د هغې متعلق زه څه انفارمیشن ورکړم یا څه آیډیا ورته تیاره کړم چې دا څه شی دی په دې کې کوم کوم شیزونه دي داسې یو پریزنټیشن تیارول غواړم د هغې لپاره به ټایټل خو لازمي که نه دي چې لکه زه د پریزنټیشن په څه ورکول غواړم نو دقسې د دې پریزنټیشن دپاره چې کوم ټایټل وي د هغې دپاره بای ډیفالټ یو سلایډ اوپن کېږي هغې ته ویل کېږي ټایټل سلایډ داسې موږ سره نور سلایډز هم شته ډېر زیات سلایډونه شته چې موږ سره او د هغې لی آوټس هم موږ سره هم هغه شته دي ټیک دی په دې انټرفیس کې که تاسو وګورئ که نه په دې انټرفیس کې ډېر چیزونه شته لکه که دلته سوچو کې دا ټایټل بار پکې راغلی دی بیا کویک ایکسس ټول بار دی چې کلک شانتې راغلی دی داسې سرچ باکس پکې راغلی دی نیویګیشنز بټن په دې کې راغلی دی ها دې نه علاوه چې که داسې وګورئ که نه فایل هوم انسرټ اصل کې دا همغه مینیوز دي کوم چې په اولډ ورژنز کې ملاوېدل زړو ورژنو کې ملاوېدل که نه مینیوز چې به ملاوېدل اوس هغه بیا په آفس 2007 کې ټیپس ته کنورټ شوي دي نو دا اصل کې مینیوز دي خو ټیپس شکل کې داسې شوي دي دا راغلی دي او په هر ټیپ سره بیا کنټرولینګ کې یو ریبن ورچولی دی په هغه ریبن د پاسه بیا مختلف قسم ګروپس کریټ شوي دي لکه دا اوس سلایډز بیل ګروپ دی فانډ بیل ګروپ دی پیراګراف بیل ګروپ دی په هر ګروپ کې دننه بیا څه دي خپل خپل ټولز دي لکه دا سلیکټ ټول کو تاسو ګوره مایکروسافټ ورډ والا بولډ اټالیک انډرلاین وغیره دي دا ټولز دا په دې کې اویلیبل دا په هر یو کې داسې خپل خپل ټول اویلیبل اصل کې مونږ د دې ټولز نالج زده کوو مونږ راځو کنه مونږ ګورو دا ټولز څه کار کوي په دې په مونږ څنګه طریقه کار کوو اصل کې ټول نالج په دې ټولز کې سره دا په دې ټولز کې پروت دی ټیک دی او څنګه چې ما مخکې خبره وکړه چې راځي مونږ به کور کوو په دې کې هغه پوینټس کوم چې د مایکروسافټ پاور پوینټ پوینټس دي د مایکروسافټ ورډ پوینټس دلته زه دوباره نه ډسکس کوم هغه الریډي ما ډسکس کړي دي ښه ډیټیل کې په خپل ویډیوز کې که څوک کتل غواړئ نو کتلی شي یوټیوب چینل کې مایکروسافټ ورډ باندې ټیک دی هغه کې کتلی شي دلته په هغې باندې ټایم مونږ داسې نه ضایع کوو ټیک دی مطلب که څوک داسې ډېر بګنر چې هغوی ډایرکټ پاور پوینټ ګورئ نو هغوی بیا مایکروسافټ ورډ مخکې وګورئ بیا د هغې نه پس پاور پوینټ ته راتلی شي نو بیا به آیډیا را کلیر وي ستاسو ښه خبر راځي چې هاو ټو انسرټ ا نیو سلایډ یعنې چې دا یو سلایډ دی کې پروت دی که نه ما دې کې یو سلایډ جوړ کړه فرض کړه چې په هغې کې ما لیکل وکړله چې کمپیوټر اپریټر او دا پریزنټیشن څوک تیاري فار ایگزامپل ما سب ټایټل ورکړه خپل نیم ورکړم ټیک شوي اوس ما ته یو نیو سلایډ پکار دی بل جي په هغې کې فرض کړه چې زه سره راوستل غواړم په هغې کې زه څه کنټینټس لیکل غواړم پوینټس لیکل غواړم چې کوم کوم پوینټس به زه په دې پریزنټیشن کې ایکسپلین کول غواړم نو که دلته راشم جي په دې هوم ټیب کې په سلایډس کې دلته پروت دی سلایډز یو پوره ګروپ پروت دی ما په دې باندې فرض کړي کلیک کړه په دې نیو سلایډ باندې بای ډیفالټ ته مالی یو سلایډ راکړه دې ته موږ وایو ټایټل سلایډ د مالا راکړه ټایټل اینډ کنټینټ سلایډ لکه سوچو کې یو ټایټل دی دلته لاندې زه کنټینټس لیکلی شم ٹھیک دی نو ما ته ټایټل اینډ کنټینټ سلایډ راکړه او که فرض کړي ما ته ډفرنٹ ټایپ آف سلایډ پکار دی داسې سلایډ ما ته نه دی پکار ټیک دی ما ته بدل سلایډ پکار دی نو بیا به زه څنګه چل کوم بیا به زه پاس په دې ځای کلیک نه کوم د نیو سلایډ په دې ګوټ باندې به کلیک کوم دی کې هغه خپل 9 لی آوټس ما ته څه شو ډسپلی شو لکه وګورئ ټایټل سلایډ راغی ټایټل اینډ کنټینټ راغی section header راغی two contents comparison show title only show blank show یا content with caption show یا داسې وګورئ picture with caption مطلب دا هر یو مقصد دپاره دی چې خپل خپل یو لی آوټ څه شوی دی دا تیار شوی دی په دې کې سیری نو فرض کړئ که ما ته دا پکارو چې picture with caption دا راغی
اوس لکه ټایټل اند کنټینټ یوز کوم فرض کې مال ته کنه کورس کنټینټ یا پوینټس ما دې کې پوینټس لیکل چې کوم پوینټس کور کوم فرض کې ما وې راځي هارډویر باندې خبره کوم دي سافټویر باندې خبره کوم دي ډیوایسز باندې خبره کوم دي دا فار ایگزامپل خبره کوم چې لازمي نه چې دا دلته سری کوم تاسو خپل پوینټس دلته کور کوي شي دین علاوه فرض کړئ چې په نتورک باندې خبره کول غواړم نتورک څه شي فرض کړئ ګرافیکس باندې ٹھیک شي دا هم پوینټس لیکل دا سره دلته او په دې سلاید کې فرض کړئ دا چې ما راوستل دا ایمیج والا دلته کې زه غواړم فرض کړئ یو ایمیج راولم چې فرض کړئ ایمیج ما د سره واست د کمپیوټر او مدد در کمپیوټر ان شارټ فرض کړئ چې یو ډیفینیشن وکړای لپاره ما رانډم څه ټیکس واغستري 1 پیراګراف کې ما رانډم ټیکس واغستري ټیک دی او دلته کې زه ایمیج سره واستل غواړم اوس ما ته کار آسان کړي کنه دې کې ما ایمیج راوستل غوښتل نه دی لپاره ما لګو لانګ پروسس کوم خو دې سلاید کې ما تر کار لګ آسان شوی دلته ما نیم لیکل دلته ما دا غي سب ډسکرپشن یا سب کنټینټ لیکل او دلته اوس ایمیج راوستل کو په دې کلیک کوم نو دې ما ته پوسټ کې څنګه مایکروسافټ ورډ کې ته پوسټ کیږي کنه دس ډیوایس نه روچته سټاک ایمیجز نه روچته ویب نه روچته کنه آیکنز لګي نو دې وخت خو ما سره سټاک ایمیجز د پر انټرنیټ مکار دي سرچ آن ویب د پر انټرنیټ مکار دي آیکنز کو زو ګورم جنو آیکنز هم بای یوزینګ انټرنیټ روچتي ټیک دی تاسو ورجس کې دي چې دا بعضي اپشنز نه غني سټاک ایمیجز دا اصل کې تاسو ته مخکې نه موجود یوز کوم افس 2024 سی او کې دي تاسو سره 2016 وی 10 وی اني ون ورژن وی نو پای کې بس لګ ډیرو فرق پی پدې کې بیا زه ته فرام دس ډیوایس یو ایمیج روچتول غواړم دي فرض کوم سره ډاونلوډ کې ایمیج دی او زه دا ایمیج روچتول غواړم دلته مورو ٹھیک شوی خاص اوس کو فرض کړي ما یو سلاید دلته نه راوستي اني ون سلاید سي او ټایټل اند کنټینټ سلاید شو یا دا شو خو کو زه غواړم چې عمده سلاید ماته دوباره پکار دینو بیا ځکه دلته راشم او بیا په دې باندې کلیک کوم ټیک دی عموم کوي شم خو که زه غواړم چې عمده سلاید سیم ډوپلیکیټ کوم نو ما سره یو کمانډ هم شته کنټرول سره که ډي بټن پریس کوم نو څه کیدی شي دا سلاید ډوپلیکیټ کیدی شي ټیک دی بل که زه په دې سلاید باندې رائټ کلیک کوم او دلته راشم چې ورته وایم ډوپلیکیټ سلاید عموم څه کیدی شي دا سلاید ډوپلیکیټ کیدی شي فردر که زه بیا په دې سلاید کلیک کوم فرض کړئ دا یو سلاید دی او د نیو سلاید تر راشم او زه دلته راشم چې ډاون وته وایم ډوپلیکیټ سلیکټ سلاید نو څه کیدی شي دا سلاید ډوپلیکیټ کیدی شي صحیح دی نو یو نیو سلاید راوستلو دا کار خو آسان شوی نیو سلاید لپاره کمانډ باندې شوی نیو سلاید لپاره تاسو سره کمانډ دی کنټرول ام صحیح دی کنټرول ام ان نجی کنټرول ان بیا د نیو پاور پوینټ پریزنټیشن لپاره دی او کنټرول ام چې کوم دی دا سره لپاره دی دا د بلانک سلاید لپاره دی مطلب یو خالی سلاید تاسو ځان ته بل اوپن کول غواړئ راوستي شي خاجي مونږ دې کې دا مکتل چې سلاید څنګه طریقې سره راولو په یو بدل لی آؤٹ کې سلاید څنګه طریقې سره راولو یو سلاید ډوپلیکیټ کو څنګه طریقې سره یو سلاید ډیلیټ کو څنګه طریقې سره جی نو ډیلیشن هم آسان دی رائټ کلیک وکړئ او ډیلیټ سلاید ته راشو دې طریقې سره هم کوي شو بل که فرض کړئ په سلاید کلیک کوم نیو سلاید ته راشو او دلته وګورئ چې دا خاجي آپشن دلته نه اویلیبل دی رائټ کلیک سره هم کیږي او بل ډیلیټ بٹن تاسو سره په کیبورډ کې ډیلیټ بٹن د ډیلیټ بٹن سره هم څه کیدی شي دا سلاید دا ډیلیټ کیدی شي صحیح دی مطلب سلاید انسرټ کول آسان شو سلاید ډوپلیکیټ کول آسان شو سلاید ډیلیټ کول هم آسان شو صحیح دی یو بل کوېسچن دی ما د مخکې نه یو سلاید جوړ کړي فرض کا دا سلاید ډیلیټ کوم ما یو سلاید دا جوړ کړي خو د لی آؤٹ زما داسې نه دی خوښ مطلب دا خو څنګه راغلی دی یو ټایټل دی او کنټینټ دی ما ته د لی آؤٹ چینج پکار دی جی دې ما ته څنګه پکار دی اصل کې دې ما ته داسې پکار دی دا کمپیریزن والا پکار دی نو اوس په څه کوم چې دا سلاید به پوره ډیلیټ کوم دوباره به کمپیریزن سلاید جوړوم او په هغه کې به بیا فردر سی او خپل ټیکس لیکم نه جی دې کې دلته آپشن شته تاسو جی په سلایډز کې لی آؤٹ آپشن تاسو راشته لی آؤٹ آپشن مطلب دا چې تاسو د تیار لی آؤٹ سلاید لی آؤٹ چینج شي په دې باندې کلیک کړئ دا دې وخت کې په دې لی آؤٹ کې ټایټل اند کنټینټ کې که فرض کړئ ضرورت یې مدای ته کنورټ کا ګورئ دې ته کنورټ ضرورت یې مې راځي دا مال دې ته کنورټ کا کمپیریزن والا دې ته کنورټ شي ٹھیک دی نو تاسو ډایرکټ چې کوم سلاید تاسو ته کوم لی آؤٹ نه کنورټ کول غواړئ بل لی آؤٹ تاسو کوي شي
کنورټ کوي چې د سلاید خپل 9 لی اوټ شي هغه 9 لی اوټ نیم تاسو دې کې کته شي بیا د خپل نیم لیکل شي د خپل مقصد لپاره استعمالوي شي ٹھیک دی او بل دا خبره پکې د لی اوټ وي چې تاسو ډایرکټ لی اوټ چینج کول غواړئ مطلب تاسو نه چته غلطي کې یا آیډیا نه و تاسو سلاید جوړ کو بیا پای کې ټیکسټ مولی کو اوس فیوچر کې تاسو دا چینج کول غواړئ نو لی اوټ دی نه چینج کوي شي خاص ریسیټ آپشن سره پار راغله یره سلاید کې اکثر موږ سلیکټ ډیر چینج وکړو فرض کړئ ما دې کې دا ایمیج راوسته کنه دا میرا سے چینج کړ دا ټیکسټ مې راوسته فار ایگزامپل دا ما بولډم کو دا ما سے سایز وغیرہ هم زیات کړی دا سې دې کې ما سے کلرز وغیرہ چینج کړل او سایزز وغیرہ هر څه ما ور او زه غواړم دا سلاید واپس ریسیټ شي دا چې کوم خپل اوریجنل حالت او د اقا حالت ته واپس راشي چې ما جست پر ریسیټ باندې کلیک کړم نو چې ما دې کې څومره چینج کړو هغه ټوټلی چینج شو واپس ریکور شو دا یوازې دی کې نه اني ون سلاید کې لکه فرض کړئ ما دې کې دا سه بولډ واغښتو سایز مې زیات کړی فردر دا مې بولډ کو دله مې کلر هم چینج کړی سایز هم غټ کو اوس غواړم چې دا سلاید شي واپس ریسیټ شي خپل اوریجنل حالت ته راشي بالکل دا اوریجنل حالت ته راتلی شي صحیح دی په دې خبره خو پیګه کنه خلاص سیکشنز مونږ فرض کړئ مونږ لیکچر ورکو زموږ څه پروجیکټ سی پای کې مختلف قسم یونټس دي او پای کې د بیل یونټ لپاره مونږ بیل پریزنټیشن تیار کړو ٹھیک دی مطلب د یو یونټ لپاره ځان له پریزنټیشن تیار کړو د بل یونټ لپاره بل پریزنټیشن تیارو نو اصل کې دې کار نه خبردار چې مونږ دلته سوق مونږ دلته سیکشنز تیار کړو مطلب سیکشن 1 کې یو یونټ تیار کړو سیکشن 2 کې بل یونټ تیار کړو سیکشن 3 کې بل یونټ تیار کړو نو زموږ په یو پاور پوینټ پریزنټیشن کې به زموږ سره 2 3 4 5 څومره یونټ شي دا په صحیح طریقې سره تیار شي ټیک دی زه فرض کړئ دا سیم چې کوم دي زرا ډوپلیکیټ کوم کنه دا درې وانه ما سره ټل ته مې دا ډوپلیکیټ کړی ٹھیک شوی نو دا 1 2 3 4 5 and 6 کنه اصل کې 1 2 and 3 غواړم چې دا په یو سیکشن کې راشي په دې مې کلیک کړی 1 2 3 کنټرول سره دا ما سلیکټ کړ سیکشن سره نه ته مې ایډ سیکشن اوس کومه دی باندې کلیک کړی کنه دا ټول د په سیکشن کې واښتل دي اصل کې ټیک دی غواړم چې نه کنه دا سیکشن ته اول نیم ورکوم نو ته مې سره دا سم کوا دا ټول ما سلیکټ کوم په دې نه سره کوم ما دوی سیکشن 1 ته ما فرض کې خو دو یونټ 1 نیم رینیم مې ټیک دی او دا سلاید چې کوم دي دا مې دا غینا لری کړل پای کې مې د قدرې سلایډز پرې خودلې ټیک دی او دې ځنه پس ما بل څه واښتل دلته کې ما یو بل سیکشن اډ کړ ټیک دی او ته مې راځي دا یونټ 2 شو یونټ 2 رینیم اوس دا وګورئ چې ما دا کار آسان شو زه یونټ 1 هایټ کوم کنه او یونټ 1 چې څومره سلاید وا هایټ شي یونټ 2 هایټ کوم یونټ 2 سلاید هایټ کېږي که یونټ 1 پریزنټ کوم د یونټ 1 چې سم سلاید دی هغه ماته ډسپلی کې راځي او کنه د یونټ 2 دا ډسپلی کول غواړم دا کوي شو اوس دې کې بعضی وخت کې یوزر کوېسچن کوي چې راځي که زه سلاید په د یونټ 1 کې انسرټ کول غواړم نو څنګه به انسرټ کوم انسرټ کوي کنه دا څه ایشو نه په دې کې کلیک کوي دا مکه یونټ 1 کې څه کېږي دا سلاید اوپن کېږي راځي ته په یونټ 2 کې سلاید انسرټ کول غواړي نو دا هم څه ایشو نه ټیک ته یوم دل تراشه کوم سلاید ته انسرټ کول غواړي په دې کې هغه سلاید انسرټ کړي دا خو مثلا نشو جی په بیل یونټ کې ته بیل سلاید ځان ته څه کوي شي ځان ته راوستي شي دا موږ دې ځنه سیو ته ایکسپاند کوو او کولیپس کوو کنه دې ځنه دا موږ ځنه هم کوي شو دې ځنه هم دا کار کې دي شي کولیپس آل او ایکسپاند آل کنه دا موږ دې ځنه کوي شو چې په باندې کلیک کوو هم کوي شو ایکسپاند کوي شو کولیپس کوي شو ٹھیک دی که سیکشنز موږ دې ځنه ریموو کول غواړو فار ایگزامپل دې کې سیکشنز اویلیبل دي بیا موږ ریموو کوي هم شو سیکشن ٹھیک دی که زه غواړم کنه دا لاست ون سیکشن چې کوم دی دا ریموو کوم په دې مې کلیک کړئ سیکشن سره مته ریموو سیکشن ٹھیک دی یا زه دې دا نیم چینج کول غواړم رینیم سیکشن سیکشن زه رینیم کوي شم را دې ځنه خپل یو پوره کمپلیټ نیم مته ورکوي شم نو زه دلته څه کوم ریموو کوم سیکشن دی صرف سیکشن ریموو کوم خای سیکشن ما ریموو کوم یا سلاید چرته راځي ا دې بل تر راځي او کنه دا سیکشن هم ریموو کول غواړم نو زه راځم په دې یونټ 1 باندې کلیک کوم او ته مې ریموو سیکشن واپس ماته زما انډیویډوال سلایډز واپس مې شوي ټیک دی نو امید لرم چې په دې دومره پوینټس باندې و پېښ شوي د خیر جی په دې مینیو کې خو نور پوینټس تاسو د خیر نشته چې هغه زه ډسکس کوم فردر ځکه چې هغه ټول سیمولر دي چا سره د مایکروسافټ ورډ سره لکه تاسو وګورئ چې کټ کاپی اینڈ پیسټ
صحیح دی دا هم هغې سره ریلیټډ دي داسې بولډ اټالیک انډرلاین شو جي صحیح دی دا ټول پوینټس څومره هم چې دي په دې کې د فانټ دا هم مایکروسافټ ورډ کې الریډي ما ډسکس کړی داسې پیراګرافس شو جي نو پیراګرافس کې هم دا ډېر پوینټس چې کوم دي دا موږ الریډي څه کړي ډسکس کړي دي ټیک دی یو څو پوینټس خیر پکې شته لکه یو که تاسو دې ته سوچو کې دا پوینټ دلته راغلی ټیکس ډایرکشن صحیح دی نو که تاسو سوچو کې د ټیکس ډایرکشن چینج کوئ شئ تاسو سره د په مدد سره مطلب تاسو ضرورت راغی پاور پوینټ کې د ټیکس ډایرکشن د چینج کولو د دې سلایډ ته راځم او زه یم فرض کړئ د کمپیوټر دا ټیکس چې کوم دی د دې ډایرکشن زه داسې کوم شي او لږ ډاون کوم فرض کړئ هم داسې نو ټیکس ډایرکشن دلته مایکروسافټ ورډ کې هم په دې ځای کې نو اویلیبل خو دا دلته شته وي خلاص دې نه علاوه که دا وګورئ دا الریډي هلته اویلیبل خو دلته کې هم شته موږ سره لکه فرض کړئ دې کې که د ټیکس ته سوچو کې په دې باکس کې دا ټیکس ډاون پروت دی په سنټر کې پروت دی که ستاسو دا په میډل کې پکاري ټاپ کې پکاري لیفټ رایټ سنټر کې پکاري نو اوس آپشن خو زاړه دي خو دا څه پکې دلته دوباره راغلی دي ټیک دی داسې لاین سپیسینګ مطلب کالمز چې کوم نو کالمز هلته موږ سره ډېر لرې پراته په لیاوټ کې دلته موږ خپل ټیکس په کالمز کې کنورټ کوي شو فار ایگزامپل دا ټیکس موږ کالمز ته کنورټ ټو کالمز کې کنورټ بالکل ټو کالمز کې موږ دا ټیکس کنورټ کوي شي ټیک دی نو د کالمز آپشن وغیرہ دا ټول اصل ته د سمارټ آرټ الته انسرټ مینیو کې اویلیبل دلته موږ سره دی ځای کې اویلیبل سمارټ آرټ کوم خپل سمارټ آرټ وغیرہ دلته لګول غواړو لګوي شو داسې د شیپس متعلق خبرو کوو نو شیپس الریډي موږ سره په انسرټ کې پراتو انسرټ مینیو کې دا کې اوس دلته کې په هوم کې راوستي چې هغه د شیپ متعلق ارینجمنٹ دا فیلنګ وغیرہ یا فایند ریپلیس اینڈ گو ټو وغیرہ شو یا ایډنز وغیرہ تر واستل غواړي اي اي ټولز پر خپل پاور پوینټ انکلود کول غواړي کومه د چیټ جی پی ټي پر پاور پوینټ هم د ایډنز نه راوستل ټیک دی نو بیا اوس د کوېسچن ورکوي شو مده مارس کوي شي ډایرکټ دا تیاروي شي پریزنټیشن دی ماته ډایرکټ تیاروي شي صحیح دی نو مې بي دا پوینټس کور وي دې کې څه مسله د خیره بالکل بنوي ان شاء الله ٹھیک دی فردر مخکې کار بیا مخکې کوو